دغه قرآن نه خلک غلط استفاده کوي. نوم یې د ملا د ملا بلا ور په سر کې او په حقیقت کې لوی خر وي. او دا تاسې عامیان تر ما پورې د علماو ته نه وایم، تر ما پورې ټول خره یو، انسانان نه یو. ښځه دې چې دومره کې وزېږله پیری پرې راغلی ده. پیری نه ده پرې راغلی، هغه مېړه غواړي، مېړه پرې راغلی ده. دا پیغلې تاسې وګورئ، یو ورې په شا باندې ځان واچي، پلار بې غیرته مور یې ذاتیا د ما په لور باندې پیری ناسته. پیری نه ده پرې ناست، مېړه پرې ناسته. مېړه ورتوکه ځوانان ټول بې ښځو ګرځي. کراره کراري د کنړې ذاتي خوشحالي تېروه. بیا دې بې غیرتو ته ورولي. اوس خو یې پرون یو مردګه ونیو په دا سوروبي کې، بیا له دجو نه غږېږي د پیري سره په انګریزي باندې اټې پټې کټې پټې هټې دا خبرې کوي. وه پیری را سره وغږېده چې په ده باندې دوه ناستې و که درې ناستې و که څلور ناستې. الله اکبر! دا کارونه څوک کوي ورونو؟ دا ملایان نه کوي، دا بې غیرته خره عوام کوي. نوم یې د ملا دی. عالم څنګه دا کار وکړي؟ څادر به پورته درته واچي، هغه د تعویض راوواته او ټول تاسې منډې ور وایي. کله تاسې ما ته راغلي چې راسه دا اخندزاده صاحب ته ورغلي یئ چې راسه لور مې مریضه د قرآن پې ووایه. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي الحمدلله لکل داء دواء. الحمدلله د هر مرض دوا ده. تاسې خپله پې ووایئ. دغه لور داسې مسته سوې چې دا مېړه دشکه غواړي. الحمدلله پې ووایه، په اوبو باندې چوپ که یا آیات کرسي ووایه، ویره که کراره کراري د خدای خاطر وکړئ. دې کوټګرو ته مه ورځئ. کاپیرۍ پې ناستې دي، ښځې پیدا سوي دي. کاپیرۍ نه دي پې ناست، کاپیرۍ پې ناست ده. ښځه مې نه لیده او بزرګي مې نه لیده او کاپیرۍ مې نه لیدله. ښځې اوس تعویضونه کوي و د خدای لپاره. دا میان موږ ته منډې راوایي، ملا صاحب غوا مې نه درېږي، تعویض راته وکړه. چې سپور شه پخوا دې بې غیرته چې نه درېږي. په ملا باندې شیخه ملا بې غیرته بیا دلته تعویض ورته لیکي د قرآن آیاتونه، هغه د غوا په غاړه کې واچي، بلا د قرآن را وګرځوي. هغه بیا په خوشویۍ کې دغسې ډکه نه ده. غوا ته هم چا تعویض کړی و د خدای لپاره. زه دا ملایانو ته حیران یم. ملایان نه دي دا، که ملا یې د ملایي بلا در وګرځوي. غوا ته چا تعویض کړی خره؟ بیا څه شي پکې دي چې نمرود، قارون، فرعون، شاداد. دا نمرود د چا ټکی ده؟ تاسې ووایئ د چا ټکی ده؟ د قرآن ټکی ده که نه؟ قرآن نمرود راښودلی ده. قارون چا راوښوده؟ الله راوښوده. دا فرعون ټکی د قرآن ده. دا بیا د غوا په غاړه کې وراچي، یا په لکۍ پورې تړي، په خپله لکۍ پورې دې وتړی. ته کله سم یې؟ ته کله درېږه سم؟ خپل ځان پورې دې وتړه چې ته سړی سې. څادر پورته واچي، بیا تعویض راکته شي، پکې راولوېږي، په پلانکي باندې کوډې سوي دي. الله اکبر! موږ تباه یو، موږ غرق یو، موږ د خدای په غضب باندې ککړ یو. تعویض په شریعت کې، دم کول په شریعت کې، دا په حدیثو کې سته. اگر که وابای و پنجپیری دا خلک به نه مني، خو خدای مني. موږ د تعویضونو تجارت جوړ کړی دی. هر ملا چې همدغه ته ناست وي، په هغه باندې تعویض هم مه کوئ چې دغه تجارت وي، دغه کاروبار وي. دا پیریان راباسي و نه باسي، پیغله پیری ده و نر پیری ده و کاپیرۍ ده و دا ده. د خدای خاطر وکړئ دا لرې کوي. دا ټول دروغ دي. غیب ویل او دې نه سړي ځو، که ملا یې کامي یې، که زه یمه چې پیری ته داسې دا لرې که دا بیرغ چې پیري ته داسې معلومات کېږي چې غیب معلوموي، خو هلته د طالبانو په بانک کې نه باسه، 10 روپۍ ترې راوباسه. چې یو وارې موړ سي، او دې نه سړي ځو، یو وارې باوباد سي. د طالبانو په اسلامي بانک ده که د څه ورته وایي ده عزیزي بانک باندې ورننه باسه، ورته 100 لک روپۍ راته راوباسه. غیب یو الله ته معلوم دي، هېڅ چاته نه دي معلوم. او تاسې عوام زیارتونه هم تقسیم کړي. موږ د زیارت خلاف نه یو،
د موږ ایمان دا ده چې مړي ته ورځي د عبرت لپاره به ورځي. پلانکی ګذر ویلی ده، ښه داسې ویلی ده. واسې د عثمان خېلو قرآن ورته راوړي، ولې دا قرآن د عثمان خېلو بل قرآن ده. د عثمان خېلو قرآن په عثمان خېلو باندې نازل شوی ده، او دغه قرآن چې دا قاري صاحب اوس دلته ویلی دا بل قرآن شریف ده. د عثمان خېلو د قرآن شریف ورته راوړه. دا د غوږ زیارت ده، غوږ دې ښه کوي. الله اکبر. دا د سنبۍ زیارت ده. سنبۍ ده که سنبۍ ده؟ دا وړکي ماشومان هلته د غولو ورني پکې وراچي، خدای هم خوار نه کړه. زیارت موږ منو، خو په دې شکل نه منو چې دا ښه کول کوي. الله ښه کول کوي. تاسې ووایئ ښځه څوک ورکوي ورونو؟ وایي الله. چېغه کوئ. پیسې څوک درکوي؟ الله. موږ تاسو ته روغ صورت څوک راکوي؟ الله یې راکوي. موږ تاسو ته مرض څوک راولي؟ زیارت ته ورشه د فن دپاره. داسې ووایه چې یا الله که دا تا ته محبوب وي او تا ته ولي وي، په تا باندې ګران وي، خدایه د دې ولي پر روی باندې مې ښه کړې. اگر که بعضې علما وسیله هم نه مني، زه بیا درته اسانه کړم چې وسیله موږ لا منو. وابتغوا الیه الوسیله، قرآن وایي مونځ خدای ته وسیله که، د الله نومونه خدای ته وسیله که. او دا د پلانکي زیارت لپاره ده، دا د پلانکي زیارت ده، دا مې د غوږ ده، دا مې د پښو ده. لکه پخوانیو قومونه به د بتانو عبادتونه کوله، هر بت به خپل نوم درلوده. دا مې د جنت ده، دا مې د دوزخ ده، دا مې د غوږ ده، دا مې د پښو ده، دا مې د شا ده، دا مې د مخه ده. ټول